الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أهل سنته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: ومنها أربعة حرم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مرشدي يا محبوبي ويا محبوب رب العالمين. رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال د نوی کال په آغاز کې د دغه مبارک میاشتې په دغه مبارک عشره کې زموږ استاسو د ټولو د حاضری لیدل اوریدل ویل په خپل عظیم بارگاہ کې قبول مقبول او منظور فرمای. او رب العزال خالق کائنات په بارگاہ کې سوالگر و خواستگریو او زمونگا پا قلب و پا زبان باندې دا دعا دا چې رب کریمه تیر شوی کال تیر شو او دارنګې د ژوند چې څومره عمر دی کلونه تیر شوي دي الله پاک د مونږ د ټولو ګناهونو بخښنه نصیب کی. او رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال زمونږ استاسو تیر شوي ما د ګډ نیک اعمال اللہ کریم دے ولا شرف قبولیت اور نصیب فرمائی. او دا دعا بوی چی یا خالق یا مالک یا ذوالجلال والاکرام یا ستارو یا غفارو یا عظیم یا کریم مونږ لا په دغه نوي کال او په ژوند کې تر مرګ وخت پورې مونږ له د خپل بندګۍ توفیق نصیب فرمایا. او الله کریم زمونږ استاسو د دغه نوي کال په ټول کال کې د ګناهونو نه د غمونو نه د دردونو نه سره د ټول ژوند د پاتې شوي ژوند الله کریم موږ ستاسو په حفظ او امان کې وساتلی کی. مبارکه میاشت ده. د دغې میاشتې د برکاتو د کمالاتو په حواله سره به د قرآن کریم فرقان حمید او د احادیثو مبارکو او د اسلافو د اقوالو په تناظر کې به دوه درې خبرې کوو. خو وړاندې د دې نه چې زه فضایل او کمالات او څه بعضې اشارات بیان کم د یو خبره د فکر د پاره چې څه ته لمحه فکر ویلی شي د دې دپاره وړاندې کول غواړم. مشهور صحابي رسول دی هغه نامه د حضرت سیدنا عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه چې تیره ورځ باندې لکه څنګه زرغونی جماعت کې مفتی کورس شروع دی هغې په درس کې دا خبره تیره شوه چې دا څومره یو لوی جلیل القدر صحابي دی. علماء لیکي مقدمه شامی کې
چې د ټولو اصحابه کرامو علم چې دا راجمع کې نو خدای پاک د ټولو صحابو علم دا شپږو کسانو ته ورنصیب کړی دی او بیا د دغه ټولو شپږو کسانو اصحابه کرامو علم الله پاک په دغه شپږو کې دوو ته ورنصیب کړی دی چې هغه دوه صحابه کرام حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ او حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دی یعنی دا د اصحابه کرامو د علم باره کې کڅو پوښتنه وکړي چې صحابه له خدای پاک څنګه علم ورکړی نو د هغه علم چې کم مظاهر دی او کم مظهر دی او د علم چې کم فروانی او کم وسعت دی د حضرت علی شیر خدا او د حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ په علم کې انسانانو ته په نظر باندې راځي دا عبداللہ ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې اشاره مو د هغې د عظمت علم په حوالې سره مو وړاندې کړه حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې په ژوند کې په ډېرو څیزونو باندې انسان پښپیمانه کیږي او کاش کوي ارزو تمنا کوي په ډېرو کارونو باندې او په ډېرو کارونو باندې انسان افسوس کوي چې کاش دا داسې نه وای شوی دغه افسوس عبداللہ ابن مسعود فرمایي چې د ټول نه لوی افسوس د ما په ژوند کې دا دی افسوس په ډېرو خبرو کېږي مثال عرض کول غواړم یاره چې فلانکي ځای له تللی وای او په وخت رسېدلی وای نو بس دا سودا چې ما خرڅه کړې وای نو ما ته به دا ګټه شوې وای خو بس لږ لیټ ورسېدم هغه فلانکی شی فلانکي په خرڅ کړو په دې وخت کې انسان افسوس وکړي کاش چې بس لږ په وخت رسېدلی وای نو دا فلانکی کار به د ما رسېدلی وای فلانکي افسر سره به میلاو وای دا کار مې شوی و خو چې یو 15 منټه مخکې تللی وای یا مثال طور پر خپل بچی کاش چې د ما بچی دا 2 نمبر زیاتې اغستې وای نو زما بچی به فرسټ پوزیشن به اغستې وای نو کاش او افسوس په ډېرو ځایونو کې کېږي خو عبداللہ ابن مسعود رضی الله تعالی فرمایي چې زما په نظر کې د ټولو نه د افسوس خبره دا ده پښیمانتي خبره دا ده چې انسان پښیمانه شي هغه دا ده چې د ما په ژوند کې یوه ورځ الله پاک لیکلې وه سهار نه واخله تر شپې پورې او شپې نه واخله تر وده کېدو پورې په ما باندې ورځ تېره شي او د ما په اعمال حسنو کې څه زیادت رانه شي د ټول نه افسوس خبره دا ده افسوس په دې باندې پکار دی چې د ما ژوند یو ورځ کمه شوه او عمل مې په اعمال حسنو کې زیات نه شو دا د افسوس خبره ده یعنی گویا انسان له خدای پاک دا ورځ چې ده دا د کتاب یو صفحه ده د کتاب یو پیج دی په دغه پیج باندې دا د ستا د ژوند یو کتاب دی دا هره ورځ او دا هره شپه دا د انسان دپاره یو پیج یو پاڼه ده په دې باندې ته څه ولیکې به دا پاڼه چې شپه شي وده شي دا پاڼه واوښته سبا له بله پاڼه باندې لیکل کېږي عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی فرمایي چې د ژوند پاڼه واوړي د ژوند د کتاب پیج واوړي او په دغه پیج کې نیک اعمال ونه لیکلی شي دا په کائناتو کې د ټول نه د افسوس ترین والا خبره همدغه ده او شاید چې په دې خبره باندې مونږ په ژوند کې هم چېرته افسوس کړی وي بلکې دا تصور مونږ نه دی جوړ چې د ورځې او د شپې چې کومه پاڼه د کتاب د ژوند دی واوړېده ما په دغې ورځ باندې څه کړي دي او 300 شپېته لکه څنګه حساب کېږي 300 شپېته یا څه کم 300 او څه کم شپېته ورځې اسلامي کال کې راځي کم و بیش دا یو رساله ده یو چپټر دی یو فصل دی دا د ژوند والا واوړي په کال ختمېدو سره اوس د انسان دغه یو چپټر یو باب دا یو ختم شو د مونږ والا
اوس د یو نوی چپټر یو نوی باب د نوي کال شروع شو نو انسان کچرې په دې نتیجه باندې ځان رسوي چې ما څه وکړل ما څه ګړي په تېر کال کې اعمال حسنه او که اعمال سیئه ښه او بد مې څومره کړي دي او بیا آینده کال کې چې څنګه زموږ ستاسو کال شروع شو په دې کې آینده کال کې د نیک اعمالو انسان اراده وکړي دا کامیاب انسان دی حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ چې پرون یکم محرم باندې د مبارک شهادت شه او په تېره جمعه باندې موږ دوه درې خبرې کړې وې حضرت عبدالله ابن حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمایي چې کامیاب انسان هغه دی چې هغې ورځې حساب نه وړاندې په دنیا کې ځان سره حساب وکړي هغې حساب نه وړاندې ځان سره حساب وکړي دا کامیاب انسان دی روان کال رالو موږ مبارکیان هم پرون ټولې دنیا له ورکړې فیسبوک باندې او په سب باندې موږ مبارکیانې ورکړې خو دلته سوال دا دی چې ما او تا ځان سره حساب کړی و که نه چې د تېر کال زما څه حساب دی دکان کې یو انسان میاشت تېره شي هغه دکاندار روزنامچه یې ښودې وي چې دومره سودا راغله او دومره سودا لاړه او دومره سودا پاتې ده او دومره ما نقصان وکړو او دومره ما ګټه وکړه او ما سره فلانکی شریک دی دومره د ده رسېږي او دومره د ما رسېږي د میاشتې روزنامچه حساب دکاندار کوي یو جرنل سټور والا په خپله میاشتې 2 میاشتې بعد حساب کتاب کوي چې څه صورتحال دی کاونټر باندې غټې غټې کمپیوټر او لیپټاپ پرتی وي او خلکو له کاغذونه ورکوي دومره لاړې او دومره راغلی او دومره سامان لاړو دومره راغی دا ولې د دې دپاره چې سبا ورځې په دغه جنرل سټور کې د نقصان نه بچ شم بیا چې د کم ځای کې وټ کټ دی دې ځای کې نقصان زه ونه کم کم څیز ډېر لګېږي او ما کم راغوښتی هغه بیا زه ډېر راغواړم کم شی ما ډېر راغوښتی کم لګېږي چې هغه بیا زه کم راغواړم دغه حساب و کتاب چې دی دا د کامیاب تاجر او د روزګاري انسان علامت دی نو لکه څرنګې په روزګار او په تجارت کې انسان حساب کتاب کلکولیشن وکړي نقصان نه ځان بچ کړي نو کامیاب انسان هغه دی چې په تېر کال باندې انسان کلکولیشن وکړي تیر کال باندې انسان حساب کتاب وکړي چې ما په ژوند کې په تیر کال کې ما سحر څو منځونه کړي سحر ما څو منځونه قضا کړي ما پکې منځګزاري څومره کړې ما پکې بد عملي څومره کړې ما پکې د حلالو کمایي څومره کړې ما پکې د حرامو کمایي څومره کړې ما څومره خلکو له خپل حقونه معاف کړي څومره خلکو ما ته حقونه را معاف کړي څومره مې سپکې سپورې ویلي څومره مې زیاتیانې کړي څومره مې د کور والې سپکې سپورې ویلي څومره یې ما سره جنګ جګړې کړي څومره بچو له حقوق ورکړي څومره بچو نه حقوق قبض کړي څومره مې د ورور سره لانجې کړي څومره رور را سره لانجې کړي دغه ټول حساب و کتاب عمر فاروق فرمایي هغې ورځې نه مخکې حساب وکړه چې په کومه ورځ باندې بیا تا سره حساب کولی کېږي مونږ باندې کال تیر شو او دا زه به ذاتي طور باندې به ذات خود دا یو لمحه فکر ده چې دا مونږ له حساب په کار دی څومره ما ګټه کړې څومره ما نقصان کړی او بیا د دغې ګټې او نقصان په دې دنیا کې ډېره پته نه لګي د دغې ګټې او نقصان په روز محشر باندې بیا پته لګي او باغه وخت کې انسان به څه کیفیت وي چې رب ذوالجلال طرف نه آواز وشي چې فلانکی بنده ما ته را مخې ته کوي او ما ته یې ودروئ چې حساب ورسره وکړم چې بیا د خالق او د مالک په وړاندې د بنده سره حساب کېږي او ورځ معمولی ورځ نه ده هغه ورځ ده چې پیغمبران به په خپله باندې فرمایي ربه زه د خپل ځانه ذموار یم او د بل چا ذمواري نه کوم روایت کې راځي عیسی علیه السلام به فرمایي ربه کریمه زه د ځان ذموار یم خو د خپل مریم بیبي د خپلې مور حساب و کتاب ذموار زه نه یم دغه پیغمبران علیهم السلام چې په خپله باندې د یو بل نه بیزاري کوي دا به یو مرحله وي په قیامت په ورځ باندې بیا به داسې مرحله وي چې د پردو شفاعت به کوي خو دا یو مرحله به راځي د دې د وجې نه حاضرینو زه همدا عرض کول غواړم
سوشل میډیا په ذریعه باندې مو ستاسو حاضرینو تم چې تیر کال باندې یو ورځې دپاره نظر وکړئ او کچېرې بیا انسان نظر نشي کولی نشي تیارېدی بس په یو څیز باندې آغاز وکړئ بیا کیدی شي چې تیار شي او په دې څیز باندې حساب باندې آغاز وکړئ چې پرون ما سره په دې ورځ باندې کم خلک ژوندي وو او کم خلک ما سره په ژوند کې اوس نشته دی کیدی شي چې بیا حساب ته تیار شي تا سره به ډېر په چم او په ګاونډ کې په کور او په وطن کې به تا سره ډېر په ژوندون باندې ژوندي خلک به په دې ورځو شپو کې وو او اوس در سره نشته دې نه دا پته لګي چې دا ورځ بې اعتباره ورځې دي دا ژوند بې اعتباره ژوند دی چا ویل چې دا خلک به نه وي چا ویل چې دوی به دا تمنا وه چې زه به 80 او 80 کاله پورې ژوندی نه وم بلکې نه کامیاب انسان هغه دی چې په دغې ورځو شپو کې په دغې 10 محرم مبارک په دغې شپو کې کم از کم د ذکر سره د فکر سره د ذکر اسکار د عبادت د تلاوت د استغفار د درود شریف د نوافلو د روژو او دارنګه د فکر آخرت سره په دې څیز باندې هم له غور پکار دی چې تیر شوی کال ما څنګه تیر کړو تیر کال ما باندې څنګه تیر شو څوک را سره اوس را سره څوک نشته مخکې په تیر کال باندې ما د خپل د زندګۍ اعمال حسنه او ریشه څومره ده او د ما اعمال سیئه او د بد اعمالو ریشه څومره ده څومره مې د خدای پاک نافرمانۍ کړي او څومره مې د خدای پاک تابعداري کړې ده په دې باندې سوچ او فکر دا د ډېرو عباداتو نه افضل دی او زه نه وایم حضرت سیدنا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دارنګې د خدای پاک په قدرت د خپلو اعمالو د حساب او کتاب چې ستا صوفیه کرام مراقبه وایي په دې مراقبه یعنی مراقبه مطلب دا ځان سره حساب کول د خدای پاک په کل کائناتو کې غور و فکر کول عبدالله ابن عباس فرمایي چې لږ ساعت مراقبه او غور و فکر دا د 60 ساله عبادت نه بهتره دی یعنی که انسان په خپل ژوند باندې نظر ساتي دام عبادت دی په دې کې د انسان اصلاح کېږي او صوفیه کرام تر دې پورې لیکي دا خبر هم اورېدو قابل ده صوفیه کرام لیکي چې ولایت ته کم انسان رسیدی شي بزرګۍ ته کم یو انسان رسیدی شي د ولایت مرتبه ته کم یو انسان رسیدی شي د قطبیت مرتبه ته ابدال مرتبه ته څوک د نجباو نشي څوک د نقباو نشي څوک د اوتادو نشي څوک د اغیاسو نشي لوړې او دنګې مرتبې ته څوک رسیدی شي صوفیه کرام فرمایي چې دې دپاره اولنی سټپ دا دی چې شپې اوده کېدو نه مخکې د سحر راویښېدو نه بعد تر شپې اوده کېدو پورې چې تا څه کړي هغه ځان سره په ډیلی بیس باندې د هغې حساب و کتابو کې چې ښه ډېر دي که کم ډېر دي ښه ډېر دي او که بد ډېر دي ښه ډېر دي که بد ډېر دي د ډیلی بیس باندې اوده کېدو نه مخکې څوک د ځان حساب و کتاب و محاسبه کوي علماو صوفیه فرمایي چې دغه انسان به لوړې مرتبې د ولایت ته ورسیږي د مرتبې د ولایت ته رسېدو نسخه هم دا ده او که ولایت ته نشو رسېدی هسې هم ځان راته معلوم دی چې موږ په کومه څومره په وچو باندې یو څومره په اوبو کې یو هغه خو ځان راته معلوم دی خو که چېرې په ډیلی بیس باندې انسان د ځان حساب او کتاب نشي کولی کم از کم اسلامي کال په ختمېدو باندې د ځان حساب او کتاب چې دا ضروری دی او زه به دا خبره م وکړم او بیا به خپل موضوع طرف ته راشم حضرت سیدنا محمد ابن ادریس الشافعی علیه رحمه چې موږ تاسو ورته امام شافعي صاحب وایو علیه رحمه هغه فرمایي چې ما په ژوند کې ډېر بزرګان دین سره ما وخت تیر کړی دی د ښو خلکو ناسته مې ډېره کړې ده یعنې په خپله باندې د مذهب امام دی هغه فرمایي چې ما ډېرو د نیکانو خلکو صحبت او ناسته کړې ده پته لګي چې هر چاله نیکانو خلکو ناسته پکار ده په خپله باندې د مذهب امام دی د غوث مرتبه او د غوثیت نه لوړه مرتبه
امام د مذهب لري لکه څنګه علماو لیکلي دي خو زه به دا وایم چې هغه فرمایي چې ما د نیکانو ډېر صحبت کړی ډېرې خبرې مته زده کړي خو په یو خبره ما ته داسې زده کړې ده چې هغه ما نه هېرېږي او نه د هېرېدو لایقه ده فرمایي چې ما نیکانو خلکو نه دا اورېدلی دي چې دا وخت دا د تلوار مثال لري دا وخت د توري په مثال دی چې دا وخت راونیسه الله په عبادت کې دا وخت مصروف کا ګنې دا وخت توره تا به کټ کی دا وخت ته ورته تیار شه دا وخت ته کټ کا دغې تورې لا په خپله باندې شړک ورکا چې دا وخت په کار باندې راولې د خدای پاک په بندګۍ باندې تیر کا او فرمایي چې که خدای پاک په بندګۍ د تیر نه کو دا وخت نو دا وخت توره بیا به تا کټ کوي او بیا لکه څنګه پښتنو متل دی چې تیر شوی وخت واپس نه راځي لکه څنګه د خولې نه توکړې شوې لاړې واپس خولې ته نه راځي دارنګې تیر شوی وخت واپس بیا نه راځي کم وخت چې کم تیره توره ده دا کچرې ته کټ کړې خو ټیک ده که تا کټ کړو خو ټیک ده او که ته کټ کړې بیا واپس په وخت باندې نه راځي نن سهار وخت تیر شو چا چې صرف 2 رکعاته سنت او صرف 2 رکعاته فرض سهار مونځ چا کړی دی هغوی باندې هم تیر شو دغه انسان دا سهار وخت خپله کټ کړو خو که چېرې چا څوک راویښ شوي نه دي او تیر شو اوس سهار مونځ څوک قضا راګرځوي نو اوس به څه شی وي دې مونځ ته کله هم ادا نه وایي دا مونځ قضا دی که نن یې کیم قضا دی او که سبا یې کیم قضا دی او که 10 کاله بعد دا سهار مونځ راګرځویم قضا دی ولې ځکه چې دا وخت توره ده بس ته یې کټ کړی اوس دوباره د دې څه مداوه نه کېږي ها که چېرې ته راویښ شوی او سهار مونځ ده کړی دارنګې هر یو عبادت واخله دا مونږ چونکې یو داسې یو عام عبادت دی چې په دې باندې مثال باندې انسان خپله ښه پوهېږي غرض مدی حاضرینو چې دا مبارک نن 2 محرم الحرام دی پاکستان اعلان مطابق د ټول نه اهم عبادت طرف ته ما اشاره وکړه او هغه دا چې دې ورځو شپو کې خلک ذکرونه عبادتونه روژې دا هر یو څیز انسان اهتمام سره کوي خو زه وایم چې دغه اهم عباداتو نه هم اهم عبادت دا دی چې تیر شوي کال حساب ځان سره وکړي دا اهم عبادت دی دا بهترین عبادت دی او دا هغه عبادت دی چې په دې کې دستا د آینده کال اصلاح کیږي کمو کمو ځایونو کې غلطیانې شوي دي انسان ضمیر لګم بیدار وي انسان ضمیر لګم چارج وي بیټري چارج وي آینده بیا داسې غلطیانې انسان نه کوي او که چېرې انسان په عباداتو باندې شروع شو خو تو تیرې غلطیانې نوٹ نه کړې یا ساتې دا انسان بیا په آینده کال کې هم غلطیانې کولی شي الله کریم د موږ ستاسو په دغې ټولو خبرو باندې عمل کولو توفیق نصیب فرمایي دا یو لمحه فکر وه چې ما ضروري ګڼله او تاسو سره مې شریکه کړه الله کریم د مال او تاسو ټول له عمل کولو توفیق نصیب فرمایي خو چې کومه خپلو خبرو په اختتام کې وخت هم ډېر زیات زر ختم شي خو اختتام کې دا عرض کولو غواړم چې دا مبارکه میاشت ده او د برکاتو څه وجوهات دي انشاءالله آینده جمعه باندې به څه ناڅه به بیانېږي خو به هر حال دا به زه ضرور وایم چې سرور دو عالم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک به فرمایل 2 شیونه به فرمایل حضور مبارک به فرمایل چې د فرضي روژو د رمضان نه بعد یعنی چې کومې فرضي روژې دي د هغې د فضایلو د برکاتو نه بعد چې افضل ترین روژې دي حضور به فرمایل چې دا د محرم روژې دي یعنی فرضی روژې خو اسم فرض دي هغه اسم ډیر برکت والی رمضان والا حضور فرمایل چې د رمضان د روژو نه بعد که کومو روژو ته فضیلت و مقام و رتبه میلاو ده
هغه د محرم الحرام روژو ته ملاو ده. او دویم سیز به حضور مبارک فرمایل چې که په منځ کې د فرض منځ نه بعد کم کمال کم نفلی منځ ته ملاو دی هغه د تهجد و نفلی منځ ته ملاو دی. نه لکه څنګه نفلی منځ تهجد والا په ټولو نفلی منځونو کې افضل دی، دارنګې په نفلی روژو کې د ټول نه افضل ترینې روژې دا د محرم الحرام روژې دي. او څوک فرمایي دا حضور مبارک ارشاد فرمایي. او کچرې بیا نه وي نو 9 او 10 محرم باندې به انشاءالله العزیز روژې نیسو چې هغه 9 او 10 تقریبا جمعه او د هفتې ورځ راځي او بیا به جمعې په ورځ باندې آینده جمعه باندې 2-3 خبرې کېږي. خو زه به دا خبره باندې خپلو خبرو اختتام وکم. حضرت امام عثمان نهدی علیه رحمه ارشاد فرمایي چې ما د کتابونو په لټون سره په دې نتیجه باندې ورسېدم چې اصحابه کرامو به 3 عشرو له ډېر زیات عزت ورکولو. څو عشرو له 3 عشرو له عشره مطلب 10 ورځې 3 ورځو له به اهمیت ورکولو چې یو 10 عشره د رمضان کریم اخیری عشره، دویم نمبر عشره د ذوالحجې چې کومه تېره شوه د غټ اختر د میاشتې اولنۍ او 10 ورځې عشرې له. او بیا فرمایي عثمان نهدي رحمت الله علیه چې دغه 10 ورځې د محرم الحرام اولنۍ 10 ورځو له. او حضرت قتاده رحمت الله علیه ارشاد فرمایي چې عظموا ما عظمه الله تعالی، فرمایي چې هر هغه څیز له تاسو عزت ورکئ چې کم څیز له الله پاک عزت ورکړی. او فرمایي چې الله پاک محرم له عزت ورکړی دی نو تاسو ول عزت ورکئ. او د هر شي عزت یو ځان له انداز وي. د چا عزت انداز بداوي چې ګلپاشي به وکړي، چا عزت انداز بداوي چې هار بر ور واچي، چا عزت انداز بداوي چې روټۍ وله ورکړي، چای وله وکړي، چا ته سلام وکړي، چا له مخ په وړاندې ورشي، چا نه یو بار او درون ګنډه راواخلي. غرض دا چې د هر چا خپل خپل عزت وي. خو د میاشت محرم عزت دا دی چې انسان په دې کې د عباداتو نه کار واخلي. حضرت قتاده مشهور تابعین مفسر د قرآن دی فرمایي عظموا ما عظمه الله تعالی، هر هغه شي له عزت ورکا چې کم څیز له الله پاک عزت ورکړی دی. او دا جمله د خپلو خبرو په اختتام کې ځکه عرض کول غواړم. د تېرې جمعې په اختتام کې ماته ډېرو کسانو یوه ګیله وکړه او ګیله دا وکړه چې ډېر کسان جومات ته رادننه کېږي او د جومات کې بس پیزار راواخلي او بس داسې لکه څنګه دا پیزار دی دی بره ځایونه دی دی لاندې تلی دی د تلو د پاسې په جومات کې کېږي لکه پیزار داسې کوي نه داسې کېږي په جومات باندې. او په دغه پیزارو باندې خو تاسو ته پته ده نو چې څومره ګندګي پورې نښتې ده او چا به اودس کړی د واشروم نه به راختلی وي او واشروم خو خامخا ګندګۍ نه ډک دی. نو چې انسان د خپل پیزار جومات کې هم داسې ږدي. قتاده رضی الله عنه فرمایي چې عظموا ما عظمه الله تعالی، کم شي له الله عزت ورکړی هغې له به بندم عزت ورکوي. الله پاک جومات له عزت ورکړی دی. په جومات کې پیزارو سره ګرځېدل هم ناروا دي چې کله ګنده وي، چې پاکې وي ځان له مسله ده یا نه وي هم ځان له مسله ده. خو دا موږ ستاسو عمومي توګه باندې چې کم پیزار دي دا ګندم دي. استنجا په وخت کې تش اودس ماتی یا د استنجا اوبه یا بازار کې ګرځېدو سره په هغې باندې ګندګي پلیتي دا یقیني طور باندې ده چې د موږ پیزار ګنده دي، نه پکې مونځ کېږي. او بعضې کسان په دغه پیزارو باندې ودرېږي جنازه هم په کوي، جنازه یې مو نه شوه ځکه چې ګنده دي. او چې په کم ځای باندې ولاړې په هغې باندې به ستا هغه ځای به صفا وي نو نه د مونځ کېږي نه د جنازې مونځ کېږي. او جومات ته چې راوځي جومات کې هم پیزار داسې کې دی د الله کور او د ما او د ستا خپله پرسنل کمره هغې کې کالینه پروت دی، پیزار به ورته 2 ګزې بره وباسې 2 ګزې لره به ورته پیزار وباسې. هغې دپاره میټونه مخې ته ایښودي دي چې د ما کالین ګنده نه شي. نو که چېرې د خپلې کمرې دومره احترام وي چې د ستا کمره ده او د ستا کور دی نو دا خو د الله کور دی، د دې احترام پکار دی. مونږ ګورو
په جماعت کې ډېر زیات په جلتۍ سره لږ په وخت باندې راځه چې جماعت بې حرمتي کېږي او په جماعت کې منډه وهې جمع درنه ولاړې په وخت باندې راځه. اوس څومره کسان دي تاسو اندازه لګولی شئ او چې کله سلام وګرځېږي نو هغه شا پورې خلک ولاړي ولې خلک لیټ راځي خامخا چې لیټ راځي جماعت کې به منډه هم وهي جماعت کې به پیزار هم غلط غورځوي جماعت بې حرمتي به هم کېږي بې ادبي به هم کېږي تر دې پورې حضور مبارک فرمایي چې کچره یو کس دی او جمع ولاړه ده او دی چې منډه ونه وهي نو دا رکات نشي راټینګولی او منډه یې ووهله او رکات یې راټینګ کړو حضور مبارک فرمایي دغه د جماعت بې حرمتي وکړه حضور فرمایي رکات ته لاړ شي خو منډه به په جماعت کې نه وهې بس مونځ به کلار راونیسو درنه لاړ رکاتونه لاړل واپس به وکې او که کم مونځ رکات راټینګو ټیک ده جماعت کې منډه وهل ناروا دي نو چې جماعت کې د مونځ دپاره منډه ناروا ده نو بیا پکې پیزار غورځول دنیاوي جرګې او مرکې پکې کول او بیا د جماعت د الله پاک د کور بې حرمتي کول دا قطعا ناروا دي. نو ما خبره دې پورې کوله حضرت قتاده رضی الله تعالی فرمایي د محرم شریف د دغه آیات په تناظر کې حافظ ابن کثیر علیه رحمت تفصیل گفتگو نقل کړې ده خو هغې کې یو جمله دا فرمایي چې د الله پاک چې کومو څیزونو له عزت ورکړی الله پاک خانه کعبې له عزت ورکړی جومات له عزت ورکړی رمضان له عزت ورکړی محرم له عزت ورکړی مور و پلار له عزت ورکړی استاذ له عزت ورکړی مشایخو له عزت ورکړی او حضرت قتاده رضی الله عنه فرمایي کم شي له چې رب عزت ورکړی هغله به بندګان هم عزت ورکوي او کچرې رب عزت کوي او تی بې عزتي کوي لازمه خبره چې په هغې نتیجه باندې رسیدل څه مشکل نه دی. الله کریم د موږ ستاسو د هر هغه څیز چې رب وله عزت ورکړی الله کریم د موږ له هم توفیق راکړي چې د معززو څیزونو موږ هم تعظیم او عزت وکړو. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین آمین. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. رب کریمه د مبارک کال د مبارک میاشتې مبارک اولنۍ جمعه د خدای پاک ستا په بارګاه کې سوال کوو خدای دغه ټول کال سره د آینده د ژوند د ټولو کالونو خدای موږ نه پکې بندګي واغستلی کې خدای پاک موږ خپله بندګي نصیب کې خپله رضا والا کارونه هم نصیب کې رب کریمه موږ د ګناهونو نه پکې وساتې او تیر شوي کال تیر په تیر دی خدای موږ به ګناهونه کړي وي ته راته بخښنه نصیب کې که مات ګوډ د ریا نه ډک اعمال موږ کړي خدای پاک هغه اعمال حسنه او د شرف قبولیت ور نصیب کې خدای آینده زمانہ کې مونږه نیک اعمال او اعمال صالحه نصیب کې خدای پاکه که تیر کال کې مونږ نه ناراضه شوی خدای مونږ نه خفه شوی وي خدای مونږ نه ستا نه باغیان شوي وو خدای دا مبارکه میاشت او مبارکه ورځ ده سوال درته کوو چې خدای مونږ نه راضي شه او داسې راضي شه چې بیا ناراضه نه شي. رب کریمه آینده کال کې مونږ نه داسې کارونه واخله چې کومو کارونو باندې ستا او د ستا حبیب پر راضي کېږي. رب کریمه ډېرو خلکو دعاګانې غوښتې دي خدای پاکه چې څومره مسلمانان دي مشکلاتو کې ګیرې دي ټول مشکلات حل فرمای او چا د بیمارانو دپاره دعا غوښتې خدای پاکه چا چې دعا غوښتې ده او یا څوک حاضر دي یا څوک کورونو کې نارینه او زنانه او ماشومان خدای ټول له صحت کامله عجله ور نصیب کې ډېره پاکه ورځ ده او پاکه میاشت ده خدای مونږ بخښنه نصیب کې خدای مونږ خپل قربات نصیب کې هغه اعمال هم نصیب کې چې کم کې تقرب الی الله وي رب کریمه د مونږ صحیح بندګي نصیب فرمای او دعا وکړئ خپل ملک ته دعا وکړئ وطن ته دعا وکړئ چې خدای پاک زمونږ ملک پاکستان د امن او امان گهواره وګرځولی کې دا څو ورځو کې نږدې ورځو کې حیدرآباد کې او په مضافاتو کې قسمه قسم دمکې وشوې خدای مزید دهشتګردۍ نه وساتې مزید د طوفانونو د توانونو او د هر قسمه د دماکو نه په امن و امان کې وساتې رب کریمه امن و امان راولې دهشتګردي ختمه فرمای که دا د مونږ عملونو وجه خدای مونږ معاف کې او که چې د چا د میشن وي او د چا منصوبې وي خدای د منصوبې په خاورو سره خاورې کې خدای مونږ مسلمانانو ته تحفظ ورکړي دارنګه افغانستان چچنیا برما شام فلسطین کشمیر
کشمیر څومره اسلامی ممالک دي خدای ته حامی و ناصر شي ته ترقی نصیب کې اسلامی ممالک په خپل منځ کې اتفاق او اتحاد نصیب کې دعاګانې ډېرې دي رب کریم او پاک ورځ ده چې ډېرې دعاګانې وغواړو خو خدای پاک د ستا محبوبانو چې کمې دعاګانې د خیر غوښتي د ستا محبوب کریم چې کمې دعاګانې د خیر غوښتي خدای هغه دعاګانو کې مونږ لویه برخه نصیب کې رب کریم د ستا محبوبانو د ستا پیغمبرانو او محبوب کریم چې د کمو کمو سیزونه امن او امان غوښتي رب کریمه او مغو سیزونه مونږ ته امن او امان را نصیب فرمای رب کریمه کالم په خوشحالو تیر کې کالم په عافیت تیر کې کالم په بندګۍ تیر کې کالم د ستا په رضا باندې تیر کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم